چې ملکن ډیویژن سیلاب خطرې له وجې ایمرجنسي اعلان کړی شوې ده. ټولو ضلعو کې کنټرول روم هم جوړ کړي شوي دي او مرکزي کنټرول روم ډي سی سوات دفتر ګرځولی شوی دی. ملکن ډیویژن کې د سیلاب خطرې له وجې ایمرجنسي نافذ کړی شوی. د ضلعي انتظامیې ټولو اهلکارو چوټیانې منسوخ کړي شوي دي او هر ضلع کې د سیلاب متاثرینو لپاره کنټرول روم جوړ کړی شوی دی. کمشنر ملکن سوات سیدو شریف ډي سی آفس کې خبریالانو ته وویل چې د سیلاب متاثرین لپاره د فوج نه هم مرسته ترلاسه کولی شي. د وینا وه چې مرکزي کنټرول روم ډي سی سوات آفس دی چې ورته هر قسمه دستیاب وسایل ورکړي شوي دي او هرې ضلعې ته د سیلاب متاثرینو لپاره په فوري توګه 15 کروڑ روپۍ جاري کړي شوي دي. دا هم ویلي چې ضرورت په د صوبایي حکومت نه نور مرسته ترلاسه کولی شي. دا وخت هر ضلع کې ریسکیو اسپتالونه او نور مرستې ورکوونکي ادارې هاي الرټ کړي شوي دي. په دغه مهال ډي سی سوات فواد خان کمشنر ملکان ته د سیلاب څخه بچ کېدو په اړه انتظاماتو بریفینګ هم ورکړو.